الله 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدقت يا رب العالمين. دې آیات کې الله رب العزت فرمایي وایي که چېرته تاسو زنانو له طلاق ورکړ نو تاسو ته ما ویلي چې یو طلاق وي هغې ته ما تاسو دا د علماو بحث یې عوام په دې رجعي او بایني او څه بل څه نه پوهېږي خو دلته چونکې راغی د آیات ترجمه درته کوم نو د هر انسان د دې نه ځان ساتي الله د هر انسان وساتي خو که چېرته فرض که انسان د دوکه شي داسې الفاظ یو څه بل څه تېوته یا نور معمولي مسایل نو د هغې ډایرکټ تپوس پکار یا په ټول نه پکار ځکه دا د دین مسله ده د ټول نسل او د دغه مسله ټول نسل دی ستا پسې و اذا الله رب العزت وي هر کله چې تاسو طلاق ورکړه طلاق رجعي یعنی دوه یا یو طلاق و ډایرکټ ورته چې یو طلاق دی تا ته یا دوه طلاق یو پای کې نیت هم دغه کړي رجعي چې کوم یادي خیر په دې کې د عدت پوره شي نو چې لا کله دریم طلاق نه دی واقع شوی خو د دغې نه مخکې به بیا نکاح ضروري شي نو که چېرته نکاح بیا ضروري شي او نکاح چې دی نکاح کول بیا ضروری شي او که چېرته یو بنده اوس د دې خپلې زنانې سره دوباره مخکې رجوع کوله تاسو ته ما وي د خاوند راواپس کېده نو په اسان الفاظ هم راواپس کېدی شي ورته وی چې بهی بس ته زما ښځی لاس یې ولله وړوي یا نور مخصوص اعمال دي خیر خو اوس د نکاح نه بغیر نه کېږي اوس چې نکاح تړي نو هغه به هم د زنانه په خوشحالۍ باندې زنانه دا یو صحابي معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه خور و او هغه یو صحابي بل ابو البداح دا ابو البداح صحابي چې رضی الله تعالی عنه د دو او د معقل بن یسار خور و یا جمیله نوم یا جمیله نوم د دواړه په دغه کې راځي نو دغه خور چې دی نو دی له طلاق ورکړه د ابوالبداح چې دی د معقل بن یسار خور له چې جمیله وه یا جمیله وه دی له طلاق ورکړه چې کله یې طلاق ورکړه او طلاق رجعي یې ورکړه نو چې کله د عدت پوره کېدو ته نږدې شي لا درېم طلاق نه واقع شوی نو نورو خلکو د نکاح پیغامات راولېږل بیا چونکې د زنانو او د سړي ناچاکي اکثر راشي بیا به سړی خفه یا به زنانه خفه د دنیا امور داسې دي چې هر قسمه حالات په انسان باندې راځي خو بیا انسان ته پته ولي نو کله خفه کله خوشحاله نو دا سړی بیا اړه کې لږ دغه شه خفه په هغه امورو باندې چې بس زه په دې دغه خو ډېر نازنانه ته ولیکل چې یاره زه په خپل کار باندې ډېر خفه یم او د دې اړخه دا زنانه هم خفه وه چې کور هم روان شه او دا زما زوړ خاوند نو دې زنانه دا غوښتله دا هم ډېره ښه ښځه وه چې یاره دې زوړ خاوند سره بس واپس نکاح صرف وتړم او بس کار صحیح شي خو چې درېیم طلاق واقع شي بیا په نکاحګاه نه کېږي بیا بل سړي ته واده کېږي او هغه ته به نزدېکت کوي کوروالې به کېږي هله به کېږي دا د درېو نه د کم خبره خیر نو هغې دا اړه خو د ده رور چې و معقل بن یسار رضی الله عنه ورته چې ولې به ورځې هسې به ورځې دا د ده ولې چل سو چې د تاله طلاق درکو خبره سوه د تاله اسبیسې تاله طلاق درکړه نه به ځې خاندان مشران هم پکې راغلل چې خیر د خاندان ټوکړې کېږي ورکړه د ښځې هم رضا ده د ورته چې نه الله رب العزت دا آیات را نازل کړه که چېرته یو زنانه په خپله ورتګ غواړي زوړ خاوند ته نو خیر دی هغه دې لړ شي تاسو دې لره مه منې کوئ دا بده خبره ده
و اذا طلقتم النساء هر کله چې تاسو طلاق ورکو نو هغه بیا چې دی غزور خاوند لاړه او د صحابي ورته ګوره صحابه هو ایمان والا خلک مضبوط زمون په شان او تر بوتر والا نو صحابه ورته وی نه صحابي ورته وی چې ګوره چې الله رب العزت حکم راوي اسلام دا حکم شو وي زما ته پسترګو باندې بالکل پزړه باندې دا ما ته قبول دی ورځه نکاح دی کو نکاح ولا وکړه د په خوشاله رضا باندې او نن موږ چې د دین په حکم کې یو سبل سره چې داسې لار به بګیرو نه الله دې معافي وکړي وإذا طلقتم النساء هر کله چې تاسو طلاق ورکړئ د ښځو لره فبلغن ورسیږي دي اجلهن هغه نیټې خپلې ته ورنږدې شي نیټې ته فلا تعدلوهن تاسو مه پرېږدئ فلا تعدلوهن ان ينکحن ازواجهن فلا تعدلوهن بس تاسو مه ایساروئ دې لره بس تاسو مه منع کوئ دې لره فلا تعدلوهن بس تاسو مه منع کوئ دې لره ان ينکحن که چېرته دې نکاح وکړي ازواجهن د خاوندانو خپل سره که چېرته دې نکاح غواړي د خاوندانو خپلو سره اذا ترادو هر کله چې رضا وي دي دواړه په رضامندتیا د دې دواړو بینهم په منځ خپل کې بالمعروف په ښه طریقې سره په کوم قرآن کې چې یو سبق وایي روزانه په هغې کې وایي سړی بیا ګډوډ نه کېږي چې کله بدل شي بیا سړی ټول ګډوډ ذالک دا کار چې یوعظ نصیحت کوي به په دې سره من هغه څوک کانه چې منکم ستاسو نه الله رب العزت وایي چې ګوره طلاق هم کوم زنانو له ورکو دې نیټې ته ورسېدې عدت یې پوره کېدونکي پوره نه دی لا د دریو طلاقو هغې ته ورنږدې کېدونکي نو فلا تعدلوهن دې لره مه ایساروئ مه منع کوئ ان ینکحن که چېرته دې نکاح کوي ازواجهن د زړو خاوندانو سره زوجو سابق سره اذا ترادو هر کله چې دې رضا وي بینهم په منځ خپل کې بالمعروف په ښه طریقې سره ذالکه دا چې د یوعظ نصیحت کولی شي په دې سره من کانه هغه چاته چې وي من کانه هغه څوک چې وي منکم ستاسو نه یؤمنو چې ایمان ساتي بالله په الله رب العزت باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذالکم دا کار چې دی دا ازکا لکم دا نکاح کول ازکا لکم دا ښه پاکیزه ده ستاسو دپاره و اطهر او ښه صفایي ده ستاسو دپاره ګوره نکاح سره ظاهري یا بله معنی ده ازکا لکم چې ښه صفایي ده ستاسو د زړونو دپاره و اطهر او ښه صفایي ده د بدن دپاره ظاهري باطن او ظاهر یعنی دا نکاح چې ده دا ستا دننه چې کوم پروګرام دی سموي ستا به چې په پردي هلک باندې نظر د زنانه نه پرېوځي پردي هلک ته بې سوچونه نه ځي تکه شان به د هلک چې دي نو هلکانو ته سوچونه نه ځي د هلک به جینکو ته پردو ته سوچونه نه ځي ذهن به بالکل پاک شي پرش بشي په فلمونو کې نه پرش کېږي په یو څه بل په هغې خو نور هم ګندګي په فیسبوک یو څه بل دین دی دا الله چېرته کومه لار ښودی بل دننه پروګرام به د خو دغه شان شي او د ظاهر بدن به دال شي چې د زنا نه به بچ شي زنا نه به بچ شي نو دا الله رب العزت وي ستاسو دپاره ښه صفایي ده والله الله رب العزت یعلم پوهه دی وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهېږئ اوس یوه خبره بله الله رب العزت دلته کوي وایي کومې ښځې چې پی ورکوي ماشوم له نو پوره 2 کاله به ورکوي څومره 2 کاله دا د ماشوم د صحت مسله ده اوس هر چې د امام نه روایت دی امام ابو حنیفه رحمه الله امام اعظم صاحب نه چې 2.5 کاله دي نو او قرآن کې دلته کې 2 کاله دي بل کې بیا پکې څه خبره د روایت نه راوځي 2.5 کالو ته راوځي خیر خو ډارې په ډارې که 2 کاله دي او یو خو دا خبره بس ده کې چې اخري حد یې 2 کاله دي 2 کاله به چې دی ماشوم له پی ورکې که چېرته مور او پلار په شریکه غواړي او که نه چېرته ماشوم د 15 میاشتو شو 14 شو هغه نور خوراک کولی شي او هغه د دې جوګه وي هغه بدني ته ور مضبوطي که دې په خپل رضا باندې د هغه پی بندوي نو بیا بندولی شي خو اخري حد 2 کالې د دې نه پس به بیا پی نه ورکوي او احتیاطي مسله پکې دا ده که چېرته فرض کا یو بنده د 2.5 کالو نه وړېدلي و چا پی ورکړي نو بیا به همدا رضایي مور حسابېږي د دې د هغه بچو نکاح میکاح والا مسله د هغې کې به بیا احتیاط کوي هغه بیا ځان له مسله د هغه بیا تپوس کوي که چېرته ضرورت یې نه نو 2.5 کالو پورې به احتیاطي مسلې 2.5 کالو پورې به احتیاطي مسلې که چېرته ماشوم د یو بلې زنانه پې اوس کړي نو به رضایي مور حسابېږي د هغې د بچو او د دې هغه نکاح وغیره کې به د رضاعت مسلې ته بیا موږ ګورو
او د 2 کالو پورې چې دي نو دا لازمي مسله ده که یو کس پی ورکوي نو د 2 کالو پورې به ورکوي د دې نه به زیاتې پی زنانه بچي له نه ورکوي او که د دې نه مخکې ختمول غواړي وي چې په 15 یا 16 یا 100 یا څونه چې دوی په خپلو کې رضا شي نو بیا هم چې د ماشوم صحت نه خرابېږي بس صحیح ده یوه مسله شوه بله مسله دا ده چې کومه زنانه په کور کې موجودې مثلا خپل بچي یې دی د خاوند نه خاوند او چونکې که طلاق چېرته راشي خدای پاک دې نه کړي داسې د یو زنانه لپاره او که چېرته راشي نو بیا خو دا بچي د خاوند کېږي او زنانه خو به چونکې ځي خپل کور ته یا چې دی نو بیا بل خاوند ته واده کېږي هر څه کوي خو دا بچي د دې لپاره اوس چې دی نو دی بیا یې دا خاوند نشي راټینګولي چې ته به دې بچي له پی ورکوې لازمي پې بیا نه دي خو که چېرته دا زنانه د ده په نکاح کې ده او په کور کې ده نو پی بیا لازمي دي بیا به ورکوي د یو کس یعنې ذاتي خپل زوی دی لور یې ده دې له به پی ورکوي چې کله دا په کور کې د دې پی وي د دې پی وي په سینه باندې نو پی به ورکوي لازمي که په سینې پی وي او دا نه ورکوي نو ډاکټران وایي چې د دې نه د سینو کینسر جوړېږي دې نه د سینو کینسر ګورې د اسلام د حکم خلاف ورزي کې د یورپ کې وغیره کې دی کې دا کینسر دا ډېر په تیزۍ باندې وایي چې تحقیق وکړو نو دې نه دا خبره راووته اسلام و اسلام دی که دین دی خیر نو پی به ورکوي لازمي ده د شریعت مسله چې په کور کې اوس که چېرته یو زنانه طلاقه شوه او یا پردې زنانه ده او د خپلې مور پی نشته تو له بله زنانه نیسي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هم د بیبي حلیمه سعدیه د هغې پی مبارکې اسکلې وې رضی الله تعالی نو که چېرته یو بنده ولا بله ښځه نیسي نو بیا هغه که په پیسو باندې رضا کېوي چې دونه پیسې به راکوي یا به ګوړه راکوي یا به چې هر څه درنه غواړي او تا به سر په هغې خبره وکړه نو بیا به چې دی هغه څه کې هغه له به هغه مال ورکې دا یوه مسله شو هغه به بیا لازمي ورکوي دکه شان چې کومه مور مثال په طور طلاقه شو الله دې نه کړي یو مسلمان بنده سره او طلاقه شو یو څه بل څه هغه هم ولا بیا پی په هغې لازمي نه دي که چېرته یې ورکوي او هغه درنه څه غواړي د یې په بدله کې نو هغه به بیا ورکوي یو خو دا شو دویم بله مسله دا ده که چېرته د یو زنانه پی نه نو خاوند به نه مجبوروي چې بهی ته به پی ورکې ته به اول دې زما په سینه پی نشته ای بعضې زنانه داسې یا د بعضې زنانو پی چې دی نو ماشوم نه څکي او دې په زوره ورکوي نو دا د ماشوم دپاره بیا د صحت دپاره غټه مسله نقصان د دې وجې دغه پی چې دی نو دا بیا په لیباټرۍ کې کتل پکاري چې دې کې څه ذرات د جراثیم وغیره راغلي یا یو څه بل څه اکثر داسې چې خوراک کې مسلې نو خوراکونه بیا سمون پکاري بدلول پکاري چې زنانه بیا خوراک سم شي نو هغه پی ټیک شي قرآن کې به دا خوندونه مانې د دین مسلې به هم ته زده کوې د صحت مسایل به هم ته انشاءالله زده کوې قرآن دی خیر یو خو دا مسله شوه چې دا زنانه له به تکلیف نه ورکوي که چېرته دې پی نه وي دکه شان خاوند له به هم تکلیف نه ورکوي اوس خاوند چې دی نو د هغه اوس د 10 روپو کېږي او دا ورته وایي چې نه ماله خو به جوړه چې دی نو هغه 3000 والا راوړی هله به دې ماشوم له دله پی ورکوم ماله به ورسره د ورځې چې دی نو دومره پیسې راکړې دومره به راله دا راکړې نو زیاتې به نه کوي د سړي سره هم ښه والوالداتو هغه والوالداتو میندې یردوینه پی دې ورکړي اولادهن اولاد خپل ته حولین کاملین پوره 2 کاله دا لومبنۍ مسله شوه تاسو ته ما وکړه لمن د هغه چا لپاره اراده چې اراده لري ان یتم الرضاعة چې پوره کوي چې پوره کړي هغه موده د رضاعت پوره کړي موده د پی ورکوي لکه دا سموي چې په خپله سره باندې پوره کوي وعلى المولود له او په والد باندې ها د ماشوم په دې پلار باندې رزقهن رزق د دې ښځو دی وکسوتهن او جامې د دې بالمعروف د دستور مطابق عرف کې چې کومې جامې چلیږي اوس دی غریب دی د غریبۍ مطابق دی درمیانه حاله د درمیانه حاله مطابق او دی مالدار دی د مالدار مطابق مثال په طور بېنظیره خو زه لاړم شوه ریحام خان واړو زه هغې له به اوس پیسې د هغې مطابق وي چونکې د بادشاه ښځه وه د وزیر اعظم ښځه وه اوس میډل کلاس والی هغې له به د هغې مطابق وي او اوس لاندې یا نو هغې له به د هغې مطابق وي اوس دا نه چې ته د غربت هغه راوالې او په هغې یې لاګو کړي هغه د دنیا د دین په اعتبار سره څنګه دي که هغه جاهل دي او که د دین نه لرې دي پرده نه کوي یو څه بل څه خو مسله به پې سمه لاګو کېږي
نو چې څوک د کمې مرتبې دي د هغې مطابق به جوړه علي خو چې خاوند د کمې مرتبې ها زه ښځه نه ښځه اوس خاوند به کمزوري او ښځه به بېنظیره وي نو څه کوي بیا به له د هغې نه د خپل ځان مطابق چې سړی د کمې مطابق وعلى المولود له او په دې والد باندې په د بچي په پلار باندې رزقهن رزق د دې جنانو دی وکسوتهن جامې د دې بالمعروف په ښه طریقې سره لا تکلف تکلیف بن ورکوي نفس لا تکلف تکلیف بن شي ورکوي نفس هیڅ یو نفس لره الا وسعها مگر د هغه د تکلیف نه ورکوي الا وسعها مگر د هغه د څه د وس مطابق تکلیف بن شي ورکوي مگر د هغه د وس مطابق لا تضار والدتن ضرر بنشي ورکوي هیڅ یوې والدې ته یو مور ته بولدها په بچي د هغې سره د هغې په بچي سره چې اوس د هغې پی نشته ته ورته چې نه هم ته به یې ورکې کړه دې ښه که بد دي ولا مولود له او نه والد د هغې ماشوم ته بولدي په خپل بچي سره ته ورته وایې چې ماله به د 10 زرو جوړه راکړې هله به پې ورکوم نه هغه له به هم تکلیف نه ورکوي څونه وس کېږي د هغې مطابق وعلى الوارث مثل ذلك او په وارثانو باندې په مثل د دې اوس په وارثانو مطلب یې څه شي پلا एकदम سه حادثه وشوه پلار هم مړ شو مور هم مړه شوه لاړ کیسه ختمه شوه بچي ماشوم پاتې شو نو چې د ده وراثت به چا چاته پاتې کېدو اوس دې غریب دی وراثت نه پاتې شو خو چې د به چا چاته پاتې کېدو په هغه لازمي دي دله به پیوله څوک ګوري ها دا د حق دی وعلى الوارث وبورثه باندې مثل ذلك په مثل د دې فإن اراده کچرته اراده وکړي فصالا د جدا کولو ان ترادین پر ازمنتیا باندې منهما د دې دواړو کچرته دې اراده ولري چې دا ماشوم چې دې د پیو نه جدا کو خو چې دواړه په صلاحه او تشاور په مشوره باندې نو مشوره به کوي ښا کاکاګانو مشوره به کوي اسنه چې په خپل خوخه فلا جناح بس نشته هیڅ ګناه علیهما په دې دواړو باندې کچرته مخکې جدا کوي د پیونه او دې تندرستی جوړي بیا ټیک ده پر ازامنتیا و ان اردتم کچرته تاسو اراده وکړئ ان تسترضعوا چې رضاعي مور ونیسه د دې اولاد لپاره پی ورکوونکي ونیسه اولادکم د اولاد خپل لپاره فلا جناح بس نشته هیڅ ګناه علیکم په تاسو باندې دا مسله ما تاسو ته وکړله چې په پیسو یا په غیره پارسه باندې فلا جناح بس نشته هیڅ ګناه علیکم په تاسو باندې اذا په هغه وخت کې سلمتم چې حواله کوئ تاسو ما هغه مال آتیتم چې تاسو ورکوئ به دي ته ما هغه مال آتیتم چې ورکوئ دي ته بالمعروف په ښه طریقې سره بیا په تاسو څه ګناه نشته چې تاسو حواله کوئ ما هغه مال اتیتم چې ورکوئ به دي ته بالمعروف په ښه طریقې سره واتقوا الله ویریږئ د الله ته یا ما هغه مال چې مقرر کړی شوی دی اتیتم دي ته بالمعروف په ښه طریقې سره واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واعلم پوه شئ ان الله یقینا الله رب العزت بما بحث باندې تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی اوس الله رب العزت یوه مسله ذکر کوي بله هغه مسله دا ده چې د کومې زنانه خاوند مړ شو نو د دې لپاره څه شي دی عدت څونه دي 4 میاشتې او 10 ورځې 4 میاشتې او 10 ورځې دا په کور کې تیری د کور نه به بیخي بار نه وځي او جاهلیت په زمانه کې به بیا دا و چې دغه زنانه به چې دا به د خاوند سره اوسېدله یا دغه زنانه چې ده نو په بعضې هغې ته به د سره د زندګۍ څه حق نو اسلام راغی دغه شی ختم کړ اسلام راغی دغه شی ختم کړ اوس کومه زنانه ده هغې باندې 4 میاشتې او 10 ورځې خو دا اسلام لازمي کوي چې دا به غم کوي غم مطلب دا چې سرونه مرونه نه به صرف 3 ورځو پورې چې دي نو ډېر غم دی او د 3 ورځو نه بس بیا به داسې چې بس واده کېږي نه ظاهري خوشحالي میک اپ به نه کوي سرخي به نه لګوي پوډر موډر وغیره دې نه به ځان ساتي او د زینت والا شیزون نه به ځان ساتي چې د ښکلیوالې بلکل جامې او دا هم نه چې پاکې جامې به نه چې ګنده پودړه به ګرځي نه پودړه مودړه به نه ګرځي ښه پاکه صفا به خو زینت والا کارونه به نه کوي بلیچ به نه استعمالوي وغیره دا شیزان به نه استعمالوي والذین هغه کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه ویذرون او پرېږدي دي ازواجا بیبیانې یتربصن نو انتظار به کوي دي بانفسهن په ځانونو خپل باندې 4 اشهر 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې 4 میاشتې او 10 ورځې دا به بیخي بار نه وځي اوس که دې ته ضرورت راغی د ډاکټر یا د یو څه یا د بل څه او د دې د ضرورت د کور نه د وتو نه بغیر نه پوره کېږي نو بیا خیر دی وتلی شي خو شپېله به بیا کور ته راځي فاذا بلغنا
بس هر کله چې ورسیږي دا او دکه شان اوس د یو زنانه خاوند یې مړ شي یا وغیره طلاقه مسله ده په هغې کې د دې په خېټه ماشوم دی په خېټه ماشوم دی نو بیا چې دغه ماشوم پیدا شي یا که 3 ورځې پس پیدا شي که میاشت پیدا شي که 2 میاشتې پس پیدا شي که 8 میاشتې چې کله دا ماشوم د دې نه پیدا شي نو هله به د دې عدت ختمیږي او چې کومې زنانه په خېټه باندې دغه نشته نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې دي او د طلاق په مسله کې چې دی هغې کې بیا چې دی د چا دپاره چې دی نو عدت دی 3 حیضه دي د چا چې عدت نه راځي د هغې دپاره 3 میاشتې دي وغیره نو 4 اشهر 4 میاشتې ولسلې فاذا بلغنا هر کله چې ورسیږي اجلهن هغه نیټې ته فلا جناح بس نشته هېڅ ګناه علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې کړي وي دي فیما په هغه څه کې بیا ګناه نشته په تاسو باندې زنانو فیما په هغه څه کې فعلنا چې دوی کوي فی انفسهن په بدنونو خپلو باندې بالمعروف د دستور مطابق اوس 4 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې نو خامخایي زنانه ده هغه یو صحابي وایي که ما ته پته ولګي چې زما په وفات کېدو کې 1 غنټه پاتې ده او زما ښځه وفات شوي وفات کېدو کې مې 1 غنټه پاتې ده او ښځه مې وفات شوي نو او زما په وفات کېدو کې 1 غنټه پاتې نو زه په دغه 1 غنټه کې نکاح تړم نکاح داسې شي فی انفسهن په بدنونو خپل بالمعروف په ښه طریقې سره نو په خپل بدن باندې بیا زیب و زینت د دې نه پس کولی شي خو هغه به داسې چې د کور دننه به یاسې نه چې بار راوځي او هغه بیا چې دی نو بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لعنت دی په هغه چا باندې چې څوک خپل ځان طرف ته چې څوک ځان طرف ته خلک مایله کوي خلک ورته نظر کوي د حدیث مفهوم دی او څوک چې ورته نظر کوي چې څوک کوي هغه باندې لعنت دی او څوک چې د دې سبب جوړېږي چې خلک ورته وګوري داسې اداګانې کوي داسې طریقې کوي په داسې طریقو باندې ګرځي چې دا خلک ما ته وګوري نو دا په دې لعنت راورېږي دا څوک چې ورته ګوري په دې لعنت راورېږي او لعنت د الله د رحمت نه لرې والی دی نو داسې اوس په لاره کې بیا چې راوځي نو هغه د چین ښاپېری شي او چې په کور کې بیا څښا پودړی حالانکې کتابونو دا مسله ده چې ښځه به خپل ښایست چې دی دا خاوند دپاره کوي د هغه د خاوند به خوشحاله ساتي نو خیر د قیامت یوه دا نشانه ده چې زنانه به د سړي په رفتار باندې ځي د سړي په شان به چې دی نو ګرځېده کوي او ځان طرف ته به سړي رامایلی او سړی به چې دا به د ښځو کارونه شروع کړي اوس تاسو وګورئ هلکانو د هغې میکپونه له هیره شروع کړي دي هغې ګیرېوال شروع کړي دي ګیرې هغې هم خورئ او زنانو هم ګیره نشته او هلکان چې هغې هم چې دی نو میکپ کوي زنانه هم میکپ کوي نو څه فرق پکې پیدا شي هغه هم ډزې کړي چې دا هلک دی فاذا بلغنا هر کله چې ورسېږي دي اجلهن نیټې خپلې ته فلا جناح بس نشته هېڅ ګناه علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنه چې دی کوي د دې دپاره بیا یو کتاب دی د زنانو چې دي څنګه شرعي طریقې سره چې دی نو ځان پاکوالی راوستی شي او څنګه خپل حسن کولی شي ډېر ښکلی کتاب دی بره پروت هم دی ما سره که چا پکار یې هغه نو هغه د دین مطابق دی ډېر ښه دی بالمعروف په ښه طریقې سره والله الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی اوس الله رب العزت یو مسله دلته بله کوي مسله بنیادي دا ده چې کوم کس د نکاح نه د نکاح چې کوم کس په عدت کې مسلور میاشتې او 10 ورځې لا نه دي پوره شوي 4 میاشتې او 10 ورځې لا نه دي پوره شوي نو دغه زنانه چې دا دې ته به د نکاح پیغام هم نه لېږي دې ته به د نکاح پیغام هم نه لېږي او دې ته که په اشارو کنایو باندې وې نو بیا ټیک ده په اشارو کنایو باندې ورته ویلی شي خو ډایرکټ په ډایرکټ د نکاح پیغام ته دې له نشي ورکولی د نکاح پیغام هم نشي دغه شان دا زنانه به هم چا پسې سوال جواب نه کوي چې ته لکه مثال په طور به ما سره بیا نکاح تړې داسې ویلی شي چې دا زنانه مثال په طور خفه او دا سړی راشي او دې ورته وایي چې زه خدای به دلته څه انتظام وکړي خدای به دلته اشاره کې ورته مثال په طور وایي یا ورته وایي چې وغیره بله کسی پیسې کولی شي اشارو کې بیا داسې پې ښه پوهېږي زنانه پې ښه زیات پوهېږي نو په اشارو کې خبرې کولی شي ښه
او ډایرک په ډایرک به د نکاح نه وي ولا جناح نشته هیڅ ګناه علیکم په تاسو باندې فيما په هغه څه کې عرضتم چې تعریض وکړئ تاسو چې اشاره وکړئ تاسو بی بای سره من خطبة النساء د خطبې د نکاح فيما په هغه څه کې عرضتم چې پیش کړئ تاسو به په هغې سره من خطبة النساء هغه خطبه د نکاح یعنی هغه اشاره کنایه د نکاح او اکننتم یا هغه څه چې تاسو پټوئ فی انفسکم په زړونو خپلو کې هغه څه چې تاسو پټوئ په زړونو خپلو کې علم الله یقینا الله رب العزت پوهه دی الله رب العزت انکم یقینا تاسو چې ستذکرونهن زر دی چې بیان وکړئ دي لره ولکن لا لیکن دونه خبره ده تواعدوهن چې وعده مه کوئ د دې سره سرا په پټه ورسره وعده مه کوئ چې په پټه ولله راشي چې 200 مې بنګلې دي او دادي او بیا مثال په تور چې کور ته راشي نو هیڅ هم نه په پټې وعدې مه کوئ د عدت په دوران کې بیا د عدت نه پس چې دی نو بیا که په پټه واده کوي که په ښکاره کې خو نکاح به ښکاره تړي وان تقو الا مگر ان تقولو چې وایې تاسو قولا معروفه ښکلې خبره کوي چې خولې د ښکلې نه خبرې خو ښکلې کوه سمې خبره کوه ورته ولا تعزمو اراده مه کوئ عقدة النکاح د غوټې د نکاح د تړلو حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب اجله چې ورسیږي لیک د کتاب لیکل د خدای اجله هغه نیټې خپلې پورې واعلمو پوه شئ ان الله یقینا الله رب العزت یعلم پوهه دي ما په هغه څه باندې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي فاحذروا بس ځان بچ کړئ د الله د مخالفت نه ځان بچ کړئ د الله د مخالفت نه ای مسلمانانو داسې کوئ واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله رب العزت غفور بخنه کوونکی حلیم تحمل والا دی الله دې موږ کې دا ماده پیدا کړي